نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا صالحا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام رواه البخاري. اے رسولانو خوراک کوئی د پاکیزه او صفا ستر مالنا عمل کوئی نیک. سورۃ مومنون آیت نمبر 51. اے ایماندارو خوراک کوئی د پاکیزه خوراکونه د هغه نه درکړي دي موږ تاسو ته. سورۃ بقره آیت نمبر 172. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو زمانہ به خلکو داسې راشي چې پروا ونه سړی یو سړی به پروا نه ساتي چې دا څه حاصل کړی دي دا د حلال نه دي او دا د حرام نه. رواه البخاري. د اعمالو لپاره د نیک اعمالو لپاره د عقیدې نه بعد د حلال رزق ضرورت دی. چې عقیده برابر نه وي نو که رزق حلال هم وي نو دغه اعمال معتبر نه دي. او چې کله عقیده برابري عقیده توحیدی مشرک نه وي او عمل د سنت مطابقي بدعت نه وي نو د هغې دپاره بیا حلاله خېټه په کار د حلال رزق په کار عمل کې به معاصري او بیا به په دعا کې معاصري او بیا په کاروبار کې مسری او الله هم راضي وي. رافع ابن خدیج رضی الله عنه فرمایي قال قيل يا رسول الله اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بين مبرور. امام احمد ابن حنبل دا حدیث نقل کوي. رافع ابن خدیج رضی الله عنه فرمایي چې نبی عليه السلام ته ویل شو چې کم یو عمل کم یو کسب ډېر اطيب او ډېر پاک دی د الله په نظر کې. نو نبی علیہ السلام پر عمل الرجل بیده دې دا مطلب نه تش پلاس باندې کار کې او هغه د حرام او د حلال تمیز نه کې دیاړي کې او د حرام او د حلال تمیز نه کې کام چورې مصری کرنډي در سره دا نبی دې په خپل لاس باندې لګیاي کار کې لیکن کام چورې غلط ټایم نه پوره کې د مالک چې کومه دې تاوان کې کاروبار کې دکانداری کې تلل کې ناب او تول کې ولیکن د دې لاس لحاظ د ساتي چیرې د لاس خو لګیا دی او ځان ستړی کوي او زخم ستړی کېږم خو لیکن بدی کې ځا د پردي حقوق د ادا کولو کوشش نه کوم. نو دې مطلب دا نه دی چې بيدهی دی. دا د بيدهی مطلب دا دی چې تبا په خپل لاس باندې کسب او کار کې سوال بنه کې حرام بنه غټي حلال بغټي د حرام او د حلال تمیز وکي وکل بین مبرور. او هغه خرڅول اغستل چې هغه الله ته مقبول وي. الله ته مقبول خرڅول اغستل هغه دي چې پاکي ظلم نه وي پاکي زیاتې نه وي پاکي تجاوز نه وي پاکي پالتو قسمونه نه وي. قسمونه به نه خوري په خرڅول اغستلو کې به قسمونه نه خوري. خرڅول اغستل به کې او د ظلم به نه کې د زیاتی به نه کې ناجایزه ګټه به نه کې. وعن ابن عمر قال من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيه درهم حرام. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی امام احمد نقل گئی چې وسړی دی هغه یو جامه واغستله په 10 روپۍ باندې یو درهم پکې حرام دی.
الله تعالی لم يقبل الله صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعه في اذنه وقال ثم ان لم يكن نبي الله سمعته يقول. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې سړی کپڑے اغوستلې دي د 100 روپو دی 1 روپۍ به حرامه ده. الله دغه عمل دغه عبادت دغه مون نه قبلې. او بیا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خپل غوګونو کې ګوتی ورکړي زما دوه غوګونه دي کانه شي کدا خبره ما د رسول الله نه اوریدلې. په دې وجه باندې نبی علیہ السلام د کاروبار حکم کړی دی خدای کې د ملاوت د دوکي د غش د دې منع کړی دی. نبی علیہ السلام یې ځل بازار ته راوته ترمذی حدیث دی چې کله بازار ته راغی نو په بازار کې یو سړی خرڅول اغستل کوي د غنمو ډیرې ولاړلې د طعام ډیرې ولاړلې. نبی علیہ السلام چې کله لاس وردن نکړه نو دن چې دین هغه لامدې ور پاسه وچتي نو ورته په جواب کې وایي چې دا څه دي یا صاحب الطعام ما هاذا طعام مالک دا څه دي. ناول د الله رسول بیگا باران شو باران. نبی علیہ السلام ته په جواب کې وایي چې تابه د لامده ښکارا کړی وي خلقو ته وچ په دې پټ کړی وي. من غش فلیس منا من غشنا فلیس منا. چا چې ملاوټو کو زما په دستور زما په طریقه نه دی روان زما په سنت نه دی روان دی بزان ته خم مسلمان وي خو دې خم مسلمان نه دی. دغه وجه چې کم خلک په دین باندې پویدل نن سبا دا مصنوعي دیندار دي. مصنوعي دیندار خلک وایي کنه چې بازار تلاړ شي نو چې کم سړی دیندار دی او حاجی صاحب دی بل څه داغه نه به زودانه کوي هغه غټ ظلم کوي. عجیب خبره ده. په خوانه خو ډېر نیکان خلکو دیندار خلکو دا کاروبار خو ډېر پاکو دا وسولې چل کیږي دا وزګه کیږي دا مصنوعي دي. مصنوعي دیندار مصنوعي اجیان مصنوعي چې کوم دي عمرو والا مصنوعي منځونو والا مسواک والا پدې مسواک پدې منځونو پدې باندې خلک دوکه کوي. کدی فرض که صحیح عالم وي صحیح مولا وي صحیح داعی وي صحیح حاجی وي صحیح مانځ گزار وي د بچرتم دوکه نه کوله چرته به ظلم نه کوله ملاوت نه کوله. صاحب د هدايه نقل کوي د خرڅول غستل چې دی بدی کې سو قسم به دی. یو ته مرابحه وي چې پای کې سړی ګټه کوي ایو ته تولیه وي کله یو شی واخلي په سره است خرڅ کی ځکه چې دې پویږي چې را آینده لپاره ساتل ماته ګران دي د ګودام خرچره باندې راځي دا کې نور به واخلم نو سر په سره خرڅ کی تولیه وي. وای دا دوانه به دا په امانات باندې دي. امانات اعتبار اعتماد پدې کې به ګټه زیات نه کې ظلم بنه کې زیاته منه کې. او لیکن نن سبا خو ټول خلک لګیا دي حیران وشي ظاهر ډانچې برابر کړی دي نو ټول برباد خلک دي. او حال لري چې په تیر شوی زمانه کې چا خرڅول غستل کولا څومره نیکان خلکو داو ژوندۍ وګر حیران بشي. محمد ابن سیرین رحم الله یو تابعی دی. سیرین چې دای مور ده پلار نه دی. دا غو وینځي چې کله میقوقس بادشاہ را لګلی وي یو ماریا یو سیرین رضی الله عنهما. نو سیرین چې د نبی علی السلام حسان بن ثابت رضی الله عنه لور کړ او ماریا رضی الله عنها چې دغه سره نکاح په خپل وګ داغې نه ابراهیم رضی الله عنه پیدا شو چې 18 میاشتو په عمر کې وفات شو. هغه ماریا قبطیه او یو سیرین ودای حسان ابن ثابت شاعر اسلام رضی الله عنه لور کړو داغه ام ولده شو. دا سیرین چې کوم دی نو محمد داغه زوی دی محمد ابن سیرین دا بیا آزادو او آزاد. محمد ابن سیرین په تعبیر رویا کې ډیر ماهر یوسف ثانی په حسن کې چې کوم دی جریر بن عبد الله ته وای او یوسف ثانی په تعبیر رویا د خوبونو په تعبیر کې دا محمد ابن سیرین رحم الله ته وای چې دا غره صحابه ته پوس کولو صحابه دا ځان یو علم یو پنی. تاسو خو زر کتابونه وګورئ کنه کتابونو کې تعبیرونه نشته ده. وای محمد ابن سیرین دا تعبیر ور کړی دی او جعفر صادق دا تعبیر ور کړی میمون مسجد مهران دا تعبیر ور کړی دی او پلانکی زین العابدین دا تعبیر ور کړی دی. نه دغه تعبیرات نه دا خو هغه د شخص مطابقي
د خوب تعبیر چې دی نه د دې خو ځانله ټیمونه دي، وخت دی، زمانه ده، ټایم دی، سیرت دی، اعمال دي، د انسان کردار دی. هغه شان دي به اکثر خلک مونږ ته وایي یاره جي یو چا خوب لیدلی دی، نو هغه خو د هغه زمانې وخت ډېر ماهر خلک وو، بس چا خوب لیدلی دی او کله کله پکې داسې وایي چې یاره خامخا به تعبیر راکړي او که هر څه تعبیر راکړي. لکه الله دې پوه کړه، تعبیر خو چې درکو خبره ختمه شوه لاړه. تعبیر خدا دی چې بس تعبیر وشو بس هغه شان دي به کېږي، دا تقدیر معلق دی. کله چې مونږ تاسو ته وایو چې بس مړه ښه دی ځه صدقه وکړه، ته په دې باندې پوه شې خوب ښه نه دی، تعبیر یې نه کوي. مطلب دا تعبیر ته ضرورت نشته دی، بس چې الله دې بچ کړي. او چې ته ما ته خامخا تعبیر وایي، اکثر دا ښځې چې کومه دی دا خبره ډېره زیاته کوي، بس خامخا تعبیر وایي، خامخا هر څه چې کېږي که زه غرقه کېږم تباه کېږم نو خیر دی راته ووایه، دا اوس خبره ده. خو چې کله تعبیر بس چوپ شو چې خبره پرې شي چې کار خراب دی، تعبیر ټیک نه دی. نو د خوبونو تعبیر باندې هر سړی نه پوهېږي، دا د بعضې خلکو کار دی، دا ځان له فن دی، ځان له مهارت دی، ځان له الله یو قوت ملکه ورکوي. دا محمد ابن سیرین رحم الله تعالی دا ملکه ورکړې وه. یو وارې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه خوب لیدلی، چې خوب یې ولیدلو نو هغه خپل غلام ته ویل ته لاړ شه، ځکه هغه خو ډېر ماهر و، هغه ته دا الله فن دماغو کې اچولی وایي لاړ شه او ما خوب لیدلی دی. محمد ابن سیرین ته تپوس وکړه، ما ورته مخایه، ته ورته ووایه چې دا خوب دی څنګه چل دی. نا غلام ورته چې ما خوب لیدلی دی. خوب چې کله بیان کو نا خوب داسې و چې زما د چا سره مقابله ده او ناګهانه چې چا سره مقابله ده هغه مې راوغورځو په خوب کې. چې کله مې راوغورځو څلور میخونه غټ غټ را سره دي او داسې ستن استغ مې پر ځمکه سملو او په دې یو لاس په دې بل لاس په دې یو خپه په دې بل خپه مې میخونه ټک واله او بس دې اسمان ته مخ ته ما په دې ځمکه ټک وهو. چې ښکته پورته ورته وکتل پاسه ویل دا ستا پلار هم دا خوب نشي لیدی. څنګه نشم لیدی؟ نشي لیدی. دا په دنیا کې صرف دوه کسان دا خوب لیدی شي، دوه کسان، یا دا خوب عبدالله ابن زبیر لیدی شي یا دا خوب عبدالملک زوی د مروان لیدی شي. که عبدالملک لیدلی که نه چې وخندم او خیرات وکړم، او که عبدالله ابن زبیر لیدلی چې وجاړم، ته حیران شي دا څنګه خوب دی. دا خوب چې لاړه ورته ویل جناب ویل هغه خو چې دا خوب صرف دوه کسان لیدی شي او بل څوک یې نشي لیدی. نا ورته ویل چې ورته ووایه زه لاړ شم. چې لاړه ورته ویل چې عبدالله ابن زبیر لیدلی، بس ایسته په ژړا شو، وایي کار خراب شو. نو غلام ته پوښتنه وکړه چې دا څنګه خراب شو؟ نا ورته خراب شو که نه بس هغه شهید شي او عبدالله ابن زبیر به شهید شي او حکومت په چې کومه دی د عبدالملک په لاس کې راشي. ځکه دا څلور میخونه چې دا حکومت دی او حکومت په هغه مضبوط شي، یعنې په څلور جانبه باندې به حکومت مضبوط شي، بل څوک به نه وي. او بس هغه چند هغه چلو شو، بس هغه شهید شو او حکومت عبدالملک ته پاتې شو. تا تعبیر هغه محمد ابن سیرین څومره نیک سړی دی چې څومره نیک که نه. نن سبا دا خلک چې ګوته نیسي ته وګوره که نه دا پلان کې اکثر ګیرو والا خفه شي که نه، هلکه وایي دا ما ګیره پرېښده بد مې کړې، نه ګیره دې پرېښده بد دې نه دې کړې، خو د دې خو سره ښه کوه، د دې خو سره ښه کوه. چې ګیره دې پرېښده نو سګرټ مه څکه، چې ګیره دې پرېښده نسوار مه کوه، چې ګیره دې پرېښده غلط کار مه کوه. چې خلک درته ونه وایي چې هلکه دې ګیرې ته دې وګوره، ستا دې کار ته وګوره، نو دا ټیک خبره ده چې مولانا مودودي رحم الله فرمایي چې اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام نہیں. په اسلام کې ګیره شته خو په ګیره کې اسلام نشته. چې یو سړي دې ګیره پرېښده دې خامخا مسلماني، لیکن په اسلام کې ګیره شته. دا یو سنت طریقه ده، واجبات دي، خو لیکن چې یو سړي ګیره پرېښده نو هغه له دا پکار یو سړي حج کړی، هغه له دا پکار عمره کړی، هغه له دا پکار چې ځان دې په بورډ باندې بل لیکلم دي د دکاندارۍ د آرامیتوب دپاره الحاج فلان الحاج فلان. دې ته څه ضرورت دی طریقې؟ تا حج د دې دکان د بورډ دپاره کړی؟ چېرې دکان بورډ دی په دې باندې به لیکمه خلک به دوکه کومه؟ نه، دوکې دپاره مه لیکه. دوکه چې کومه دی دوکه ده. ګیره دې پرېښده سم کار کوه، نیک سړی د خلکو په نظر کې نیک کار کوه، ملاوټ مه کوه. نو محمد ابن سیرین رحم الله ډېر مالدار و، ډېر مالدار، یو دم غریب شو. مخکې دا قصه تاسو اورېدلې، مولا علي قاري نقل کړې ده. یو دم غریب شو. چې کله غریب شو نو شاګرد د پوز کې خپل شاګردان چې دا څنګه چللې، مالدار وي په یو شپه کې لاړې غریب شوې. دا ګجر ماما چې خبره کړې وه که نه، چې چا ورته ویله چې هلکه مونځ کوه بېلمازه، نو چې ساري مانځه ته رژبه میخې مړه ده، او چې ماسپښین تلې بله میخې مړه ده، او چې مازدیګر تلې بله میخې مړه ده، پنځه میخې وې. او چې ماښام تلې بله چاوه د ماسخوتن نه دی وی اخرې پنځمه پاتې را وایي دا مړه کېږي.
نو اصل خبره دار چې ایمان چې کنه امتحان دی. نبی علیہ السلام په زمانه کې یو کس راغله او نبی علیہ السلام باندې بیعت یې وکړ، اسلام یې قبول کو. ترمذی حدیث یا ورځ تېره شوې ده یا نه، یا مازدیګر دی، غالبا یو روایت کې مازدیګر دی. ورته زما سره اقاله وکړه. اقاله دې ته ویل کېږي ته یو شی د چا نه واخلې بېرته ورته چې دا شی دې واپس واله ماله خپلې پیسې راکړه، دې ته اقاله وایي. نو هغه راغی ورته وایي یار نبي علیه السلام ته فرمایي زما سره اقاله وکړه. څه شي اقاله؟ وایي د ایمان، ما ته خپل ایمان بېرته راکړه، تعالی مې ایمان در کو، ماله خپل بیعت بېرته راکړه. نبي علیه السلام وخندل، ویل ولې؟ وایي زه بیمار شوم ته به راباندې راله. نبي علیه السلام ورته مدینه چې ده نو دا د انګر بنۍ ده، دا د سرو زرو نه او د وسپنې نه زنګ چې کوم دی اولځي، دا خلک پاکوي، دا کیر دی بنۍ ده. ایمان چې کوم دی دا د انګر بنۍ ده، دا د انسان نه چې کوم دی نو څه کوي؟ دا ګناهونه لرې کوي، دا هر څه لرې کوي. نو په دې امتحانات راشي، امتحانات. نو چې کله امتحانات راشي نو دې که صحیح برابر سړی جو ته پاتې شي صبر وکړي، او چې کله دې سم سړی نه اندرونی منافقي دی هغې ته نشي ټینګېدی، چغې وباسي، فریادونه کوي، څه کوي څه کوي. دا هر مؤمن صفت دی، امتحانات به راځي. یو سړی دی غریب دی بیا مالداره شو، مالداره دی غریب شو، دا غریبي او مالداري خو چې کومه دی د اعمالو سره تعلق نشي. که خامخا د غریبۍ مالدارۍ د اعمالو سره تعلق وي نو د مال په اعتبار سره ټول نه زیات مالدار نبي علیه السلام وي، د ټول نه زیات مالداره. بیا به صحابه وي، ابو ذر غفاري رضی الله عنه به مالداره وي، سلمان فارسی به مالداره وي. دا ولې؟ د دې سره څه تعلق نشته دی، بس یا الله خلی هم ورکوي، بدلی هم ورکوي، فاسق لی هم ورکوي، فاجر لی هم ورکوي، ایماندار لی هم ورکوي. امتحان دی، د غریب نه په غریبۍ کې امتحان دی، د مالدار نه مالدارۍ کې امتحان دی. دی د خپل مال څنګه استعمال او د صبر څنګه کوي، دی کینه کوي او بغض کوي او که نه کوي. نو محمد ابن سیرین رحمه الله ډېر مالدار و، غریب شو. ناوی چې ډېر راټینګ کو ناور ته چې کوم سړی مالدار بیا غریب شي که نه، څه چلو شو. ناول ته به یو شپه کې مالدار یو شپه کې غریب شي که نه. نو دا څه وجه ده؟ ناور ته به جواب کې وویل چې یاره په یو حدیث مې عمل وکړو غریب شو. څنګه به یو حدیث مې عمل وکړو؟ وایي د زیتونو تیل مې اخیستی و د 40,000 درهم، د 40,000 درهم په لنډ حساب سره چې مونږ د هغې د سپینو زرو په دا باندې بحث کوو نو د 1000 درهم نه تقریبا دا 300 تولې سپین زر جوړېږي، 300. نو وایي چېرې 3 लाख روپۍ شوې، د 1000 نه جوړې شوې، 40 کې له ضرب ورکړه، 3 4 بار 1 کروڑ 20 लाख روپۍ شوې. 1 کروڑ 20 लाख روپۍ د یو حدیث ته قربان کړې. اول چې کله زیتونو تیل مې واخیسته، بیلرې رالې غټې غټې، د شپې مې ډیوه راواخیستله، یو بیلر مې کلاو کړو چې ومې کتل پاکې دننه 2 مږې پرتې دي، 3 بل مې کلاو که پاکې پرتې دي، بل مې کلاو که پاکې پرتې دي، ښه دا خو د غټو غټو بیلرونه راغلي دي. لہذا په دې کې چې دی مږه ده، نبي علیه السلام فرمایي، صحیح بخاري حدیث دی چې کله دا مږه نه دومره مضر شی دی، دا په حرم کې هم ته وجلی شي، په جومات کې هم وجلی شي. د ځانه به غزبرګ ملا نه جوړې، هغه غزبرګ چې هغه ورور ته ویلو چې هلکه زه خو زبرګي کوم، بل علم له تللی چې واپس راغی چې څه دې کړي دي، په ټول عمر کې مې صرف یو ګناه کړلی، څه ګناه دې کړله؟ وایي د شپې مې لمونځ کولو او یو منګک چې کومه دی نو هغه داسې تلو داسې تلو، ډېر یې تنګ کړم، یو ګزار مې پرې کوم، مړ مې کو، بیا خفه وم. وایي په دې پټکي کې مې تړلی. ښه دومره موده 100 کاله مې لمونځونه وکړې، هغه چې لمونځونه دې نه دي شوي، هر څه دې نه شوي. دا خو هغه شی دی چې دا خو فسقه دې ته وایي، فاسق ورته وایي، دا خو تبعي والا شی دی، دا خو ته په حرم کې دننه په کعبه کې وجلی شي، په کعبه کې. نو که تا په خپل کور کې مړ کړو نو څه چلو شو؟ دومره یو مردار شی دی. د هغې حکم دا دی چې په مایع شي کې مایع لوند ولې کړی شوی شی دی په هغه کې موجود دی که نه ټول به لرې کې. او که فرض کا اگر که لږ او ډېر پکې شته، که ډېر وي نو بیا خیر دی، قلتین نه زیات وي نو بیا څه پروا نشته دی، خو چې د هغې نه کمې 2 چاټو نه کمي. خو که فرض کا لږ وي نو هغې نه بیا چې محمد ابن سیرین چې وکتله چېرې دا خو په دې ډرم کې دي، په دې کې دي، په دې کې دي، دا خو معلومه ده شوه یا کوم ځای نه راغلي هغه د مږو نه ډک دی. نو هغه په یو حدیث باندې عمل وکړو چې یاره مایع شي کې مږه ولګي نو به ټول اړې، او چې کله منجمي دي جامې دي نو بیا چې کوم ځای پورې ورسره لګېدلی هتې درې کې باقي پاک دی. د شپې مې ټول چې کوم دریاب ته وړه سره د هغې بیلر مې چې دی نه ورګزار کړه، چېرې پیغمبر ویلي دی بس نشم کولی په دې، دا نه خرڅوم. غریب شوم، بل ورځ بیا مالداره شوم.
یعنی دا نیک سړی و که نن چې دا اعتراض کېږي که نه دا په دې باندې کېږي چې هلکه تا د حاجي جامه بدنامه کړه، تا را منځګزار جامه بدنامه کړه، تا را مولا جامه بدنامه کړه، تا را داعي جامه چې کومه دی بدنامه کړه، تبلیغي جامه دې بدنامه کړه، د مجاهد جامه دې بدنامه کړه، د منځګزار د نیکۍ هغه جامه دې بدنامه کړه چې ته یو طرف ته دغه کاروبار کې او دا عمل هم کې او بیا ورسره دا هم کې. دا هندو خبره ده چې هم دا کې هم دا کې. په کور ورغلی چې ویس غلی ولاړو په جومات کې بېلمازه په مانځه ودرېدله او ته عجیبه غوندې مسلمان یې هم دا کې هم هغه کې. مونږ هم عجیبه مسلمانان یو، هم دا کوو هم دا کوو. یو طرف ته که چا درته وویل چې هلکه ته خو حاجي صاحب غلی سره جګړه کوي بیا د غلا کار کوي، حاجي صاحب ته ملاوټي یې، نو دا وایي چې هلکه ما کله ملاوټ کړی، تا خو ټول ملاوټ کړی، دوکهباز یې، په قسمونو باندې شي خرڅې. په یو حدیث باندې عمل وکړو، دا مسلماني وه. لہذا اصل کې د ټول د عقیدې نه بعد د قرآن او سنت مطابق عمل به کې، خو د عمل د قبولیت لپاره خېټه پاکول ضروري دي. خېټه ډیوټي به سر ته رسي، کار به سر ته رسي، خپل څه عمل لی به سر ته رسي، کاروبار کې څه کې دا به ټول پاک کې، شایبونه به هم پاک ساتي. نور د حلال رزق ډېر لوی برکات دي، ډېر لوی برکات. د دې تاثیر یې ګورئ، په بچو کې تاثیر، د دې په زندګۍ کې تاثیر، په اعمالو کې تاثیر. د عمر ابن عبدالعزیز په باره کې راځي چې عمر ابن عبدالعزیز په دې زندګۍ کې دا چې کومه تاثیر و، د دې تاثیر چې کومه دا غنیان و، دا غنیانه هغه نیا چې هغه د شپې چې کومه دی نو هغه مور ورته وایي چې لور په دې شودو کې اوبه واچوه. د حضرت عمر د زمانې نه مخکې اوبه کمې وې، شوده زیات و، نو خلکو په شودو کې اوبه اچول د دې دپاره چې دا یخ شي، دا به خرڅوله. بیا چې کله د حضرت عمر په زمانه کې د اوبو چې کومه دی نو کاته برابر شوه، نو بیا حکم ملاو شو چې شودو کې به اوبه نه اچوئ، خالص شوده به خرڅوئ. نو هغه ورته وایي چې لور په دې شودو کې اوبه واچوه. نا ورته وایي چېره په شودو کې اوبه تا ته پته نشته چې امیر المؤمنین چې دی نو هغه حکم کړی دی. مړه دومره اوږد سوال دې راوړی دی چې دا به څنګه کېږي. او چېره حکم ملاو شوی د امیر المؤمنین نه چې شودو کې به اوبه نه اچې. نا ورته امیر المؤمنین کم دی چېرته دی؟ دې شپې ته ګوره امیر المؤمنین ته ګوره، دا ته پته نه وه چې امیر المؤمنین په کوڅو کې ګرځي. هغه څه زمونږ د امیر المؤمنین په شانتې نه و چې غریب یېرېږي. زمونږ امیران خو ټول یېرېږي که نه، دا وزیر اعظمان او صدران ټول سیل مې یېرېږي مړه شو، ځکه دا د الله نه نه یېرېږي، د انسانانو نه یېرېږي. او هغه د الله نه یېرېدو، انسانانو نه یېرېدو، نه شیطان نه یېرېدو، پیري نه یېرېدو. ورته وایي چې امیر المؤمنین نشته رہی نو الله نشتی، الله هم نه ویني. د امیر المؤمنین نه یېرېږي، د الله نه نه یېرېږي. بس دا معلومات وکړه چې دا کور لاړو، سبا شو، بچو ته ویل چې هلکه داسې یو جینۍ ده او هغه زه تاسو له اخلمه، کم یو کس تیار دی. نو چا خو ودونه کړي وو، عاصم پاڅېدلو، هغه ته یې زه تیار یم چې ستا خوښه ده که نه؟ بس زما هم خوښه ده. بس جواب یې وکړو، نکاح وشوه. د هغې نه چې دی نو فاطمه پیدا شوه. فاطمه چې کومه دی نو هغه عبدالعزیز واخیستله. عبدالعزیز نه چې کومه دی نو عمر پیدا شو، عمر ابن عبدالعزیز. یعنی د هغې په زندګۍ کې دا د مور اثر ووایي. دا د رزق، د حلال رزق ډېر لوی اثر وي. دعا کې اثر وي که نه؟ صحیح بخاری نقل کوي، ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې ان الله طیب لا يقبل الا الطیب، الله پاک دی، پاک خوښوي او پاک قبلوي. وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، الله تعالی ایماندارو ته حکم کړی په هغې چې رسولانو ته حکم کړی دی. فقال یا ایها الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا. داسې مه وایه یو سړی و هغه چا د سود کاروبار کو، چا ورته لکه سود خو دومره لوی حرام دی چې په اذن بحرب من الله و رسول اول زه پې خشاک اخلم، زه پې لرګي اخلم، ما پسې ځمه، خورم یې نه. قرآن ویلی چې په کلو که نه خوراک خبره کړې ده، لیکن دا ورته پته نه چې استعمال دی مراد دی، استعمال. و ای رسولانو پاکیزه خوراک کوئ، نیک اعمال کوئ. وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ای ایماندارو پاکیزه رزق خورئ، عمل بیا نیک کوئ. ثم ذکر الرجل، بیا دې یو سړي ذکر یې وکړو، یطیل سفره، اوږد سفر یې وکړو، اشحص اغبر یمد یدی الی السما، ببر سره دی، ګردالود دی، سفر هم کړی دی او را روان دی، پریشانه دی او ستړی ستومانه دی. لاسونه یې اوږده کړه، و یا رب زما پروردګاره،
ومطعم حرام خوراک حرام دی، مشرب حرام سکاک حرام دی، وملبس حرام او جامع حرام دي، وغذي بالحرام او غټ شوی دی په حرام باندې. نو په ان یستجاب لذالک د کم طرف دعا قبول کم، د کم طرف دعا قبول کم. ان معنا دا چې دا ټول هر څه حرام دي، موږ چې یو باسو څنګه به دعا قبليږي؟ د دعا د قبلېدو د پاره خو شرایط او آداب سره سره داري چې خېټه به پاکوي. ځکه نبی علیہ السلام سعد بن وقاص رضی الله عنه ته فرمایي چې خپل خېټه پاکه، اطيب مطعمک کن مستجاب الدعوه. اول خپل خېټه پاکه کا، نو بیا چې کوم دین سکو مستجاب الدعوه جوړ شي. بیا د ظاهر خبرم دارا دا معاملات د چې کو دا پاک کو. بیا دکانداری ګوره دا یو دینی فریضه ده، دینی کار دی، دا په خطرې قوانین کوم. زموږ دکانداران ټول عقل نه خلاص دي، دا عقل نه دومره بد اخلاقه، بد کرداره، بس غصه، معمولی خبره او کچاو ته دویمه خبره وکړه بیا سره جګړې کوي. د کلی دا خو دا خو بیا پرې دوا هر ماشوم ته قاری کې ماشوم ته تنگ دی. ها اغه بابا له نظم، اغه بابا له نظم. نو کاروبار چې کینو نرم بکې، پوس بکې. ځکه صحیح حدیث ته بخاری نقل کوي جابر ابن عبد الله رضی الله عنه رسول الله فرمایي رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. الله تعالی پاک انسان باندې رحم کوي چې هغه کاروبار کوي، نرم کاروبار کوي، دوکه نه کوي، ملاوت نه کوي، نرمیم کوي، خرڅول کوي، اغستل کوي او که مطالبه کوي. او بیا نقل کوي نبی علیہ السلام فرمایي تیر شوی زمانه کې بنی اسرائیل کې یو کسو پروردگار دې تپوس کوي چې تاسو کاروبار کول دا سم مسله ده، سو جواب پتا کې څه صفاتو یو روایت کې فرشتي دې تپوس کوي. هغه ورته یې کله به ما خرڅول اغستل کوله، نو که تنگ دست سړی براغې کنه داغه ما سم نه کړل دي. او چې کله به هغه سلور کړ چې پیسې به یعنی خرچه به مولور کړ، خوراک سکاک به مولور کو، غنم جوار وربشي په کې خرڅ کړ، نو بیا ما داغه مطالبه نه کوله. بس یو وخت په تیر شو، زه پوه شوم چې د سره نشته نه ادا کول شي، نو ما هغه ته معافي کړی ده، بیا مې تاغست نه دي. او که فرض کې وسړی به چې هغه به مال را کولې نه وی به ور سره، نو ما به هغه تم چې تجاوز یعنی نرمي کوله، مطالبه په نرمۍ سره به می کوله. بس کله به راکړي مال والله دغه نه خګټه کوله، خبره کول، بس دغه دوه کارونه می کړی دي. نو د ایمان سره دغه دوه کارونه می کړی دي. په کاروبار کې نبی علیہ السلام فرمایي چې پروردگار هغه ته حکم د معافي وکړو چې زه ته دومره نرمي تاره انسانانو سره کړی ده، زما د مخلوق سره دې کړی ده، نو زه ستا سره نرمي کوم، تام چې څه کوم تام معاف کوم. لہذا کاروبار د دې وجه عمر فاروق رضی الله عنه به بازار ته راوتلو، نو هغه به ویله لږ صبر وکړه، هغه به ویله چې خلکو من لم يعرف الفقه څوک په دین نه پیږي، نو زنګ په بازار کې به خرڅول اغستل نه کوي. زنګ په بازار کې به خرڅول اغستل هغه سړی کوي چې په دین پوهېږي، چې دی خو په دې باندې پوهېږي چې هلکه زه قسم خورم، دا قسم څنګه دی؟ موږ ټول قسمونه خورو که نه؟ د ابو هريره رضی الله عنه حدیث صحیح بخاری مسلم نقل کوي قال سمعت رسول الله يقول الحليف منفق لسلعه محقق لبرکته. او سړی چې قسمونه خوري وایي ته خپل سامان خرڅوي، خو لیکن برکت په خپل لاس باندې غرقوي، په خپل لاس باندې قسمونه خوري، دی په قسمونه باندې ته خپل سودا خرڅوي، لیکن الله دې برکت څه کړي، دا دې اوچت کړي. د دې وجه کاروبار ډېر اوچت شی دی. نبی علیہ السلام یې صفت کړی دی التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. کم سړی چې تاجر دی، صادق دی، رښتینی دی، امانتدار دی، دا د پیغمبرانو سره وي، صدیقین او شهداو سره وي. خو که فرض که دی بدترین دی او قسم خور دی، نو دی بیا د چا سره وي؟ نو التجار یحشرون یوم القیامة فجارا، دی به د فاسقانو فاجرانو سره الا من اتقى وبر وصدق، مګر چې ځان د دې ګناهونو وساتي، دروغ نه وایي، قسمونه نه خوري، فالتو قسمونه نه خوري، زیاتی چې کوم دی نو کار ملاوت نه کوي، دوکه نه کوي، دا نه کوي چې یو سړی راغی سیده ساده دی راشه په سټ کې هوا دریم نمبر شي زول ورکه وته دا اول نمبر دی، ټولې دوکې ملاوتونه روان دي. او دا بیا چې دغه ول اور چې د ستورونو والله نو ورته وایي چې دا ډاکټر چې د سړي کړی دی، نو دا خو د دې په دې نوم را سره نشته راو، د دې نه سره ښه کپلي را سره دا پلان کې دی، ریټ هم ښه دی، لکه څنګه ریټ یې ښه دی؟ هغه شي زول ورکوي کوم شی په کار دی او نه ورکوي. ولې؟ ځکه ده ته هم پته را چېرې دا ځکه مه خرڅومه، نو دا په دې کې زما 60 روپۍ ګټه ده او چې هغه خرڅومه نو پکې 2 روپۍ ګټه ده. په دې باندې ښه پوهېږي. چېرته ورشي که نه چې لکه همدرد دواخانې والا دوایي راکړه، نو دی وایي چې لکه همدرد والا خو نشته دی، خو پلانکې والا شی، نوخار والا شته، مردان والا شته، دا شته د دې نه ښه ده.
څنګه ردی نه خدا ځکه چې دا همدرد پای کې ستا 2 روپۍ په 100 روپو کې 2 روپۍ ګټه ده او په دې کې 50 روپۍ ده ها په دې کې په 100 روپو کې 50 ده او پای کې په 100 روپو کې 2 روپۍ دي ځکه ته دا وې چې لکه دې کې ګټه کم او پای کې ډېره ده نه دا دوکې موکې باندې کې الله به رزق پاک کیږي رزق به حلاليږي امام ابو حنیفه رحم الله آخري 2 خبرې کوم امام ابو حنیفه رحم الله هغه یو تاجرو بس به خرڅو دا کپڑا نه کپڑے کاروبار وکړو کتان دا قدر چوتوي دا د دې کاروبار وکولو یو واری غلام ته ویلا وجاله دا تان خرڅې کنه په دې تان کې دنه یو عیب دی د دکاندار نه لکه دغه باجی مرجانو لکه پلان کې چې کوم دینو دکاندارو جساسو دا مولا سړي کاروبار دي نه کړي سار ما خام پورې په دکان کې نه سونو سبا کې دین بسنګ ځکه څنګه بیانې امام ابو حنیفه مولا دي تاجر نو چې ټول په دکان کې ناسو امام ابو حنیفه مولا کاروبار کولو خو لیکن داغي نگرانی به کوله ور وخت تاسو په کو دادی چې خرڅوي دادی چې به دتلو طالبان ته سبق وایو د رسانه مخام پر ټکول کې سارنه مخام پر ښه دکانداری کې تا ته ګور علم ته ګورې ما سان شه دې مکمل ټایم ورکې مکمل وخت به ورکې بل کارو سره نه کیږي قبل کار یو سره کو کنه بس ختم هر څه ختم دا ته دوکه ده تا خالص ټول 24 غنټه ټایم غواړي 24 غنټه ټایم اله بچ دې نو سکیږي او کدا سي نه نو دا نه کیږي نه حدیث نه و چې چا کټوي خرڅول قدوري او جساس چونه خرڅول باقي الله چې کوم دې نه شو پړو دغه خرڅ لوبیا خرڅول نه حدیث نه خرڅول دا یو کاروبار او خپل کاروبار برابر کول خو لیکن نگرانی به کوله نو امام ابو حنیفه رحم الله د بس کپڑا دا به خرڅول د تار کپڑا د کتان دا قدر چوته وي نو کرته ویل غلام ته بدی کې دنه عیب دی او چې کله خرڅول اغستل کې نو غره دی عیب خیال وساته خلکو ته وای اج راغه ماجګر ته پوسه وګو چې الګه کپړې دي خرڅ کړي ول چاو ول عیب دی بیان کړو او چې عیب خو نه دی بیان کړي الګه ظالم دادی سګړي دي تا عیب نه دی بیان کړي باقي د نه عیب 500 درهم دي خرڅ کړل او عیب دی نه دی بیان کړي یو تان 500 درهم د لوی قیمت ته ده نا ورته ویل چیرې دا سی وکي دا روپۍ واخلا سړی پسې وګرځه سړی خو نشته رجی او خسار تله ده ول خان دا سی وکي دا روپۍ خیراتی تقسیم کا او کله چې هغه سړی راغی تانه راوړو نو هم خو کتانه رانور د عیب پیسې به واپس کې 900 درهم واپس کې چاو دی دا ولې او زما په مال کې یو ټکه حرام نشته یو ټکه حرام نشته امام بخاری رحم الله بارک راضي هغه تاجر وګنه شپږ لک حدیث لیکل دي او تاجران حدیث لیکل شي یو حدیث ته یاد هغه دي چې تاجرو تجارت کولو نگرانی کولو نو خپل کار کولو چای ته پوسو کو و چې ته دومره لوی مالدار په کروڑو روپۍ در سره دي او ورته ویل وای تاسو ته پته راوي داسې صاحب نصاب تاسو لیدلې دغه 100 روپۍ نشته یو چا ورته څوک دی زما کنه وای زه صاحب نصاب یې 5000 دینار د ما ماهانه ګټه ده خو لیکن زما سره یو روپۍ نشته یو تن باندې یو لنګ یو صادر بس د ټول عمر 40 سال چې کوم د قشان په دې ګرځي خپل لخپې چا ورته په دې باندې دومره کاروبار چې د کې سره پاره کې او دار دي کونډې یتیمانان د پاره کومه دا کونډې یتیمانان دا محتاج دا معذور د دوی د پاره د تجارت کوم چې چا په در کې نه ودرېږي چا په در کې ځکه څوک د چا په در کې ودرېږي نو دا خلک بې عزتي کوي خلک د سپک ګوري او زه دا نشم برداشت کولی د دې وجه دا 5000 دینار به چې هغه واخیستله نه به سید تقسیم کړه په خپلو کومه متعلقین چې خلکو په هغې به تقسیم کړه یو ځل هغه یو شیز یو مال لغلی دی راډسېدلی دا نه دی یو سړي ورته ویلی چې راورسېدو نو مال به په 10000 درهم راکې او چې راورسېږي که نه چې قبض نه شوی تر هغه وخته پورې خرڅول اخیستل به نه کې مونږ ټول په موبایل باندې لګیا یو موبایل هسې ټول اوس په کمپیوټر دغه لګیا په کمپیوټر په دې شزو لګیا دي التی اخلي او التی خرڅ یو روپۍ به کې نه ورکړي ضرور کاروبار دی او ورته راورسېږي زه قبضه کړم زه وګورم زه چیک کم بیا به خرڅوم نو چې کله مال راورسېدلو سهار وخت یو سړی پسې راغلی دی جویر ستاسو هغه مال رسېدلی دی ویل ښه ټیک ده ویل چې تاسو خو دا سړي سره خبره نه ده کړې خو خرڅ کړی خو دا نه دی که نه ویل خرڅ کړی خو مې نه دی وایي مال یې په 20000 درهم باندې راکړه 10000 20000 هغه ورته وخندله ویل د کوم وخت نه زه داسې سړی لیدلی یم غدار لیدلی یم د وعدې ماتونکی لیدلی یم خاین لیدلی یم ته ما پسې رالې او چې تاسو خرڅ کړی نه دی ویل چې نه ما د هغه سره جبه کړله جبه
ما ورته ویلو چې کله راله دی په تا باندې خرڅوم خو چې زه وګورم قبض یې کم بیا د هغې نه بعد به کېږي بل ته جواب وکړه چې 10,000 درهم باندې دا واخله په 20,000 یې خرڅ نه کړو. یعنې دا خلک وو، دا نیکان صالحان خلک وو، د دوی هر څه پاک وو، خېټه پاک، عقیده پاک، عمل پاک، په هر شیز کې تاثیر و، دماغو کې تاثیر و، حافظې داسې وي چې حیران بچي څه پکې وو که نه، څه کمال پکې وو. نو په دې وجه باندې چې دی نو هغوی څه دي داسې کار کړی دی. په موږ کې کمال نشته دی. نو د الله دپاره چې کوم خلک ټول څه ګټو را ګټو، داسې نه چې څوک نه ګټي، څوک په استادان یي، څوک په نوکران یي، څوک په ډاکټران یي، څوک په انجینران یي، څوک په دکانداران یي، څوک په بل بزنس کوي، څوک په څه کوي. خو ولې د پاک رزق کوشش کوئ. تر څو پورې چې پاک رزق نه وي که نه الله تعالی په اعمالو په منځونو نه راضي کېږي. بیا علاوه په دې اعمالو منځونو باندې راضي کېږي دا خېټه څه شي تا به پاکه شي، او چې خېټه پاکه شوه بیا به الله راضي شي، بیا په عمل کې څه وي، په عمل کې به تاثیر وي.